نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ستاسو کوربه رحمت علي خان چې تاسو ته ناست دی. موږ به نن هغه ډېر باس هغه د وعدې مطابق او ارد ګرد ماحول کله ناکله انسان په دې خپل ژوند کې داسې واقعات ویني، داسې حادثات ویني چې بیا هغه چې وی وقت کی گال پر ډلتا آنسو د وخت په دې ننګي باندې یو روانه اوښکه ده. زمونږ د اخلاقیات د ګراوټ په هغه مقام باندې راغلی و. د بدقسمتۍ نه زمونږ دور د تاریخ هغه بدترین دور دی چې په هغې کې موږ داسې قسمه واقعات چې دي هغه په ځناورو کې خو اینو چې په هغې کې د ماشوم هم د لوی د لاسه داسې څه سیستم یې موږ اینو، خو په هغې کې هم موږ اینو چې هغه ځناور هغه پوهیږي نو عقل او شعور پکې نشته، او هغه کم چې د هغه ګمان دی په هغې کې هغه د هغه سنس هغه چټه هیڅ چې دی هغه کار نه کوي، او هغه هم د هغه خپل ماشوم سره که داسې بدفعلي وکړي هم موږ لیدلي دي زیاتتر په دې بندرز چې کوم دي دا شادوګان چې دي دا موږ په دغې کې اینو، خو د هغې نه پس هم موږ نه دی لیدلي چې هغو چېرته خپل الواد یا خپل دغه وجلي. کم ماشوم چې د 15 کالو پورې عمده ده هغه بچي دا د هغه په الواد کې شماري. دا خاصیت په دنیا کې په ځناورو کې په 3 کسانو کې دی، په ځناورو کې چې هغه خپل بچي وجني. یو لړم چې کله خپل د مور د خېټې نه راوځي نو د راوتو لار نشته، او دی به دا مور به دی وجني نو دی به د دې نه راوځي. بل مار داسې یو شی دی چې هغه کله د هغه بچي راوړي نو د هغه مار تښتي د هغه نه، د هغې نه تښتي، او چې زه د خپل مور په لاس کې ورنشم پلار په لاس کې ورنشم، پلار خو خیر په ځناورو کې دا پته ډېره کمه لګي، خو د مور په لاس ورنشم چې ما مړ لکي نو دا خپل لارې طرف ته منډه وهي او جدا یو منزل دی. او بله خبره دا ده چې انسان د دې دنیا دی نو دی د یو ایلینز سره شمار دی، ځکه دی د ځناور په شان کچه غوښه هم نشي خوړی. په دې نن موږ یو بل پروګرام کوو په هیلث باندې، دا بیا چیرو. خو نننی پروګرام د پرونۍ واقعه کوم چې د نوشیره په علاقه کې شوی دی، او شاید چې داسې پروګرام موږ په زینب قتل کیس کې هم کړی، او بیا موږ د مردان په هغه پرشته پسې هم کړی، او بیا موږ داسې په کراچۍ هغه ماشومه چې کوم اجتماعي ریپ شوی و موږ په هغې پسې هم کړی. خو الفاظ چې دي د الفاظ هغه تقدس او یا د هغې هغه پوهه په دې قوم کې ختم شوې ده. دا د دې خلکو د ذهن نه وتې دي. دومره باربیرینز شي، دومره وحشي شول دا د دې دور دا انسان چې د دې اوس علاج پکار دی. اوس علاج به د دې څنګه کي. پرون د نوخار د ماشومې سره چې کوم اندوناک او هولناک سانحه شوې ده، دا زمونږ د الواد ارد گرد د خطرې هغه دستک دی. کیدای شي خدای دې نه کي بیا دې نه کي که نن موږ په دې پردي بچي باندې خاموشه شو فار اګزامپل چې څه ورسره شوي دي جو پلانکې ډینګې او 2-3 ریمارکس ورکو، او سبا الله تعالی خدای دې نه کړي بیا دې نه کړي زموږ دهلیزونه هم د شیطانیت په دې هستۍ کې یا په دې صفحه کې نوم لیکلی کېدای شي نه خدا نخواسته. د دې دپاره به موږ اجتماعي سوچ، بس اجتماعي سوچ څه شی دی؟ لاول دا ولې کېږي؟ لاول به په دې بحث کوو. دا
چې د کله نه ډاکټر اسرار یو دغه کوي د هغه یو زه د ډاکټر اسرار ډېر فالوور یم هغه وایي اردو کې ځکه ویلم چې وایي کتی کو شاوت آ گئی اور کتی پر چڑھ گیا چاہے وہ اس کی ماں و بہن ہو یا بیٹی ہو دومره لکه یهود چې دی هغه چې کله د عیسایانو هغه مذهب کې دا فحاشي جوړوله تاسو ته ما پرون په پروګرام کې ویلو چې په کیتولک دغه کې د ټولو نه غټه پرده ده خو یهود ولګېدو او په تاریخ کې د یهود او د نسواره خبره ده خو د نسواره بیا هم و چې دې مسلمانانو ته لږ لږ نږدې دي د هر څه مطابق نو هغه وایي دا یهود راغلو او دوی دا فحاشي وکړه او دا نن چې زه تاسو ته په دې کوم سکرین باندې ناست یم دا دجال چې دی موبایل دا د انسانانو نفسانی خواهشات چې ورته موږ وایو نفسانی سره چې نفس ریلیټډ دی هغه که موږ که چېرې 10 کاله زاړه لاړ شو نو د شلو کالو جینکیو او هلکانو به کوډګۍ کولې دومره ایجوکیشن نه و دومره تعلیم نه و دومره پوهه نه وه چې هغه فیمیل جنۍ چې به هغه بلوغ شوې وه بالغ شوې وه او دا هلک پم بالغ و خو دی به په دې خبرو نه پوهېدو چې د ژوند دا څه حساب کتاب دی زیاتر چې به خبرې کېدې نو دا کوډګۍ دی او ته زما خاوند یې او زه یې ښځه یم او دا به موږ لبې کوو نور فلسفه چاته هېڅ قسمه نه وه معلومه نن د خطرې خبره دا ده د ټولو نه زیاته د خطرې چې د 3 کالو د ماشوم د هغه ټیسټ که وکړې نو هغه د پخواني 15 کالو د هلک او د هغه خواهشات چې دي هغه یو شان دي دا ولې دا سرکمسټانسز دي چې تا ټیک ټاک راوستی دی تا فیسبوک راوستی دی تا یوټیوب راوستی دی تا زاپیا راوستی ده تا میسنجر راوستی دی تا میسیجز راوستی دي تا د ژوند هر یو بیګو لایف دی که څه شی دی هغه راغلی دی د هغې سره د هر ماشوم په لاس کې دا ډیپ سایډز دي هغه ډیپ سایډز دا ماشوم چې دی ټچ کوي بیا داسې د دې ماشوم نه علاوه په دې کې په غټه سطح باندې چې کم ځوان دی کم چې وحشي دی د هغه په لاس کې هم دا دجال دی هغه هم دا ګوري هغه هم په دې کې د هغه نفساني خواهشات چې دي هغه راوځي اوس که موږ د دې 10 کالو قصه وکړو موږ زینب قتل کیس والو دنیا هغه څومره هایلایټ کړه دنیا نه بلکې پاکستان به ووایو دنیا خیر ټوله هایلایټ شوه ځکه چې په سوشل میډیا باندې ولو دنیا به ورته ووایي د هغې نه ما تاسو ته وایي چې د مردان هغه ماشومې سره بیا د کراچۍ هغه ماشومه بیا د پنډۍ هغه چې کم د پولیسو د لاسه شوه دا ټولې خبرې چې دي دا راغونډې کړو په دې 2-3 کاله کې نو په بونیر کې هغه ماشومې سره دا ټوټل کیسز ته راغونډ کا دا ټوټل کیسز ما سیوای د یو کیس چې هغه په سوات کې په بډ کې چې کوم واقعیات د ماشومانو د ویډیوګانو هغه جوړه شوه چې موږ د هغې سزا لیدلې ده چې په هغې کې سرکار ډېره ښکلې سزا ورکړې ده خو اسلامي اقدار پکې نشته اوس په راشو د دې مرض علاج لا یو طرف ته خو موږ د پاشۍ او د اوریانۍ یو سیلاب جوړ کړی دی هر قسمه فیسیلیټیز ورکوو او ځینې ښځې خو وایي پرده د زړه پکار ده لکه دومره حد ته د هغو هغه حرکات او سکنات چې دي هغه بدل شوي دي چې هر یو سړي ځان لره ډیفینډ کېدو دپاره خبرې راځي اوس د دې دپاره لا پکار دی لا به امینډمنټ کېږي پاکستاني لا کې ډیموکراسي کې د داسې قسمه کیسونو دپاره پنشمنټ انتهایی ناکاره دی چې په یو ځای کې شهادت لږ ګډوډ شو یو ځای کې په کراس کې لږ ګډوډ شو په یو ځای کې نو هغه مجرم ته 100% پیدا د شک میلاو شي او مجرم چې دی هغه یو پیره بیا دندنا ته په دې کوڅو کې ګرځي د خپل ښکار په را روان ښکار په نظر کې اوس ما ته دا ووایې
کچرې منګه دې له اجتماعي سوچ نه کوو نو آیا زمونږ دا بچي چې دي دا به په دې خطرو کې پراته وي د دې دپاره یو سلوشن دی که تاسو سعودي عرب زه نن په لا کې تاسو ته ووایم هلته په غلا کې لاس کټ کول په چرسو پوډرو کې هلته سر قلمېده دي په زنا کې سنګسارېده دي اوس دا قانون موږ له پکار دی که چېرې دا قانون د سټیټ جوړ نه کړو پکار دی چې زموږ څلور واړه اسمبلیانې او د هغې سره قومي اسمبلي متفقه یو فیصله وکړي موږ چې کم 22 کروڑ کسانو دغه 1200 کسان لیږلي دي خپل مخکې دغه لا دا حاکمان موږ لیږلي دي حاکم وقت ته پکار دي چې دې دپاره امینډمنټ وکړي او زما خپل پرسنل رای کېدی شي کېدی شي تاسو سره اتفاق نه وي زه وایم چې دې کې هغه لکه داسې قسمه نظام راولي چې ټو د سپاټ دا د ټولو مورو پلارو مطالبه ده ځکه د دې نه مخکې دفتر ته نن چونکې زما د پروګرام ورځ نه وه خو ما ته انتهایی ریکویسټ په دې کې وشو چې تاسو په دې باندې خبرې وکئ او دا زما ذمواري هم د بحیثیت پلار زما ذمواري دا ده چې زه تاسو سره داسې خبرې شیر کړم نو زه دا وایم چې د دې دپاره سنګسار کېده خو آن دی سپاټ without any hesitation اس قسمه اس کې چارټ دا قانون پاس کېده غواړي نو ټرایل no proceeding no commitment پدې کې د سټیټ لکه سټیټ ته پکې په خپل فریق شي no commitment no compromise کچره د دغه ماشوم مور پلار په دغه سړی دا کم چې اگینسټ دی د اثر رسوخ والا دی او د ده باندې بای هوک یا بای کروک لکه موږ چې څنګه د هغه شازیب قتل کیس کې ولیدل چې په هغې کې د اسټرالیا ویزې او 36 کروڑ روپۍ نو که فار ایگزامپل د داسې یو لاډ لاله هم دا کار وشي نو کمیټمنټ نو کمپرومایز سټیټ په دا کیس هینډل کوي په دې کې پیریډ هم نه دی پکار لیټسټ ټیکنالوجي دا پروف صرف ډي این اے د ډي این اے نه پس پنشمنٹ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې داسې دور و چې هلته به په ځنګل کې ځناورو ته د هغو یو شیډیول ایښودی و د هغې نه به څوک نشو اخوا کېدی ولې که د هغه د طرز ځنګل هغه ځناور زمونږ د اپروچ یا زمونږ د عمل نه ډېر لرې دي نشي کېدی خو په انګلند کې خو د عمر لا قانون شته که نه نو هغه قانون کې پکار دا دی چې موږ دا خپل ټول خلک چې دی دا ټول مور پلار که په دې ځای کې د صدر نواله او د لاندې ایم پی اے پورې د هغه هم الوات دی په دې کې که یو مستثنا دی یا ورته مشتنډه ویج هغه شیخ رشید دی چې هغه به د الوات د درد نه د دې نه نه خبر نور که پیپلی دی که مسلم لیګي دی او که پی ټي آی والے زه په سیاسي بحث نه کوم جی زه په ګرانۍ مرانۍ په هېڅ قسمه شیز باندې بحث نه کوم زه صرف د یو لا د جوړېدو دپاره درخواست کوم حاکم وقت ته زه دا ویم چې نن په نوخار کې سبا په منګوره کې بله ورځ په خوازخیله کې بله ورځ په مټه کې بله ورځ په کابل کې بله ورځ په بونیر کې بله ورځ په شنګله کې بله ورځ په لاهور کې بله ورځ په کویټه کې بله ورځ په کراچۍ کې ایون چې یو ځای هم نه دی محفوظ موږ به د خپل ماشومان سبقونه نه لیږو موږ به دو مدرسې ته نه لیږو موږ به دو سکولونو ته نه لیږو دا خو پاسیبل نه ده چې زه په یو ماشوم پسې هر یو سړی پلار غریب سهار وختي اجرت له وځي مزدورۍ له وځي
مور د کور ګرداری شروع کی او که مور اوزي نو د الواد نه مور ته زیاته خطره ده. دا باربیرینز خو ناستي په هر ځای کې، دا وحشي سپي چې دي دا لږ ګړبګ خو په هر ځای کې ناستي. نو آیا د دې تدارک په داسې کېږي چې ما او تا به لاس په نامه ناست یو؟ ها د سټیټ په دا خوښه شي چې هر پلار جج شي، هر مور وکیله شي او په هغه ځای باندې داسې یو کلپریټ له سزا ورکړي. که دا واقعیات داسې روانو ان قریب نو هر پلار او هر مور او هر زوی او هر رور دا به مکمل د جوډیشري یو پارټ شي. په دې کې جوډیشري ته ګناه نشته. جوډیشري له تا قانون څه ورکړی 500 سوري دي په یو دفعه کې. په یو کیس کې قانون ته جوړ دی په بل کې نه دی جوړ. آیا ما ته دا ووایه زما د وطن خلک خپل بچي سکولونو ته نه بیایي، سبقونه لی نه ورکوي؟ که په یورپ کې داسې یو ګینه او ناکیل کېږي هغه خو هغه ما داسې باربیرین ټایپ ما هلته هم نه دي خبر اورېدلی، یا د هغو میډیا یې پټوي یا په نیشنل انټرسټ کې پټوي. دا به په خپل ځای باندې خبري. خو لکه بحیثیت مسلمان ملک چې دا جوړ شوی په دې یو واحد سنټنس باندې، واحد یو فقره ده لا اله الا الله محمد رسول الله. دا واحد د دنیا یو سټیټ دی چې دا په دې جوړ شوی دی. په نوره ټوله دنیا کې لکه د سعودي عرب حکومت په جنډۍ کلمه لیکلې ده خو جوړ شوی په دغه نوم نه دی. هغه په 1931 کې چې سعود یا په 1925 کې تاریخ کې اخوا دفاع کېږم هغه بس د خلافت عثمانیه نه خپل حکومت جدا کو. خو د هغه واچول دا نه و، د هغه خبره دا نه وه कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह सऊदी अरब का मतलब क्या ना आएगी निश्चित इसी सा खबरा دا پاکستان جوړ شوی په داسې یو فلسفه باندې دی، داسې یو فلسفه باندې چې په هغې کې داسې قسمه کیس دا کوم چې موږ اینو په دې د حاکمې وخت سوچ وکړي. او که فار ایگزامپل موږ وایو چې سټیټ دی جیل کو، سټیټ دی ورننه باسو، نو آیا دا د سټیټ ذمہواري ده چې یو مجرم دی 15 کاله په جیل کې ناسي او د سرکار ډوډۍ دی خوري او بیا که معززي چې په بي کلاس کې دي په سی کلاس کې دي یا دی په هسپتال کې د هغه بیا کمرې او په هسپتال کې دي مزې کوي او خلکو ته دی بیا دا خبره کوي چې دا په ما دروغ دي. سمپلی ایکټ دی ډي این اے. د ډي این اے نه پس حاکمي وخت له پکار دي چې لکه زمونږ په سوات کې ګراسي ګروند، کابل ګروند، برکوټ کې ګروند، وډیګرام کې ګروند، دا به موټیویشن دی. دا به ته دا موټیویشن څه دی اوبار نه، دا موټیویشن اوس دغه ځای کې په بل سنس کې دی، دا په تھریډ سنس کې دی. ته تھریډز ورکې بل کلپریټ ته کم مجرم چې دی که ان کیس تا داسې څه کار وکړو لکه څنګه چې دی یو کړی دی نو سیم ټو سیم سچویشن به دا ستا سره جرم نه ختمېږي. جرم د ازل نه شروع دی چې آبیل او قابیل خپل رور وجلی دی، بس هغې نه روان دی جرم، مرګ روان دی، ریپ روان دی، ډاکه روانه ده، چوری روانه ده او کرپشن روان دی او لا قانونیت روان دی. خو څه ذمواري خو زموږ شته که نه چې موږ چې وایي وي آر سټینډینګ ود هز فولډډ آرم، موږ خو لاس په دامن نشو ودرېدی. موږ له خو په کار دا دی چې مین ایشو خلک په 1500 روپۍ تروړه وخوري ځه هغې سره دن خو د هغې کار خو نه دی
چې څه کوي که په 2000 خوري د هغې سره د هغې کار پر دا جدا یو هیډک دی خو زما هیډک خو اصل دا دی چې جیونایل کم چې ماشوم دی کم چې بې ضرره دی کم چې معصوم کل یادي ګلونه دي ګلونه زما سبانې کل دی هغه چې آیا یا هغه د ریپ نه وروستو ژوند تېری آیا هغه به د یو صحیح سټیزن په ځای باندې ژوند تېر کړي نه د ده په زړه کې به ډر وي د ده په زړه کې به خوف وي او که داسې حادثه وشي لکه د نوخار ده نو علاقې به جاړي اسمان به جاړي اسمان ځمکه به جاړي دا غرونه به در باندې لعنت وایي موږ دومره بې حسه شو دومره مفلسه شو چې زموږ الواد په خطره کې دی د دې نه ښه دا ده هغه دغه کې وایي هندۍ کې دا خو سروناش دی بیا دې له خو قصه ختمول غواړي بیا دا قانون دی که د سرکار نه پاتې شو نو ان قریب دا زما دا سنټنس په یاد ساتئ چې مور پلار ځکه د هغو جګر ټوکړی د هغو د بوډاوالي سهارا د هغو د ژوند دعا د هغو ماشومانو لاسونه هغه د هغې سبق هغه کلمو ته خوشحالېدل مور پلار هغه به جج شي هغه به پولیس شي هغه به ایس پي شي هغه به ډي ایس پي شي هغه به ډي سي شي هغه به کمیشنر شي هغه به چیف جسټس شي هغه به بیرسټر شي ایون چې کومه د قانون یو حساب کتاب دی هغه به په خپل لاس کې والي او بیا هغه به ډېر تریخ مرګي هغه مرګ چې دی ځکه چې د الواد بدل چې خلک اخلي نو بیا خلک تکې کول کوي خیمه کول کوي بیا نه قانون ته چا کتلی دي او نه د قانون څوک پروا کوي که آیا داسې قسمه حادثات نه دی الله تعالی زموږ الواد زموږ ټول مسلمانان او زموږ ټوله معاشره پاکه ساتي خو سرکمسټانسز خو ما تاسو ته ووایې چې تاسو د هر یک په لاس کې د هر ماشوم په لاس کې تاسو دا شی ورکړی دی تاسو خو دا وایې زما د زوی زما الله دې خیر کړي الله دې خیر کړي په دې کور کې د خور نه رور ته خطره نه د رور نه خور ته خطره نه شي الله دې خیر کړي د زوی نه مور ته خطره نه شي الله دې خیر کړي د وراره نه ترور ته خطره نه شي الله دې خیر کړي د لیور نه ورندار ته خطره نه شي الله دې خیر کړي چې د ماما د لور او د ماما د زوی نه خطره نه شي تا نوم زه د دې خبرو ډېر ځکه نه علم دا یوازې زموږ په سوشل میډیا به نه کتلی کېږي نوم زه ډېر کم علم د دې خبرې نه ځکه که ما په سوشل میډیا یوازې کولی نو ما بیکوز ډېرې خبرې کړې وې خو زه دا ویلی شم ډېرې چې الله دې زمونږ ثواب وکړي ځکه چې د تاریخ بدترین دور نه مونږ تېرېږو چې ډومیسټک مسایلو ته ګورو چې په کورونو کې کم حالات د خلکو روان دي او بیا به حیثیت جرګو والا مالا ډېرې زیاتې الله تعالی یو عزت راکړی دی او زما په آفس کې جرګې ډېرې زیاتې ډومیسټک جرګې ډېرې زیاتې نو هغې کې چې زه حالات وګورم بیا چې هم د کور تکلیف شي د ماشومانو هم بهر وحشي ناسي آیا موږ به کم طرف ته ځو یا موږ هغه مسلمانان زموږ نه جوړ شوي دي چې د چنګیز خان په دور کې مثال کې طور پر هغه به په دې سوراب خان چوک کې څوک ولي یو مسلمان به یې ورته ته دلته ودرېږه او زه د خوازه خیلې نه توره راوړم اګزامپل درته وایم خوازه خیلې ته ودې دا نه راغلی مثال درته نو دا مسلمان په عقیده دومره کمزوری شوی چې ده به دلته کې راپېدو او چنګیز خان ته به ناست و نو چا به راغی دلته به یې سر قلم باندې
څه پروف